ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास इसके, ये चमन तुम्हारा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ګرانو کتونکو په یم خیبر نیوز سره جی سرفراز دورانی تاسو ته مینه ډک سلامونه. قدرمنو ټولو نه خو جی مخکې زه د رفیق خټک صاحب د دې چې کوم د کالج پرنسپل دی د دې جی موږ ډېره شکریه ادا کوو او دې وخت کې دلته زه پاک سکالر اکیډمي کې دلته زه موجود یم او نن چې کوم زموږ ته خبره جی کوم ټاپک دی هغه صرف او صرف چې تعلیم په حواله دی. که زموږ په دې معاشره کې که تاسو وګورئ تعلیم جی ډېر انتهایی کمی دی. که زموږ د نوخار ضلع که تاسو وګورئ ماشاءالله ډېره غټه ضلع دی او دې کې بیا درې تحصیله دي او د درې تحصیله کې که تاسو وګورئ داسې ډېرې محلې دي خو چا ته پته نشته چې تعلیم څه شی دی. زه فرست ټایم جی دی خان کوهي ته راغم دام خلکو ته پته بنی چې د خان کوهي کم یو ځای دی. نن چې کوم دا تاسو ګورئ ماشاءالله دومره ښکلي سټوډنټ شهادتګان دلته موږ سره ولاړ دي دوی سره موږ نن د تعلیم په حواله باندې به خبره کوو چې زموږ په دې معاشره کې تعلیم څومره اهمیت دی. خو فلحال بی بی اے کړی دلته خپل شارټ کورس کوم خپل د سکل پالیش کولو دپاره او دغه تعلیم سړی چې څومره وکړي که نه تعلیم ختمیږي نه تر څومره پورې عمر ده ډېر ضروري ده په څنګه چې د موږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم صورت هغه د حدیث دی که نه د هر مسلمان د نارینه وي که زنانه وي هغه باندې لازم دی دا تعلیم نه بغیر انسان هېڅ هم نشي کولی. ایسي کړي د پری میډیکل زه میډیکل سټوډنټ یم ماشاءالله زه دلته ډي آی ټي کوم دا ما یو شوق و ځکه چې ماته د ټیکنیکل ایجوکیشن چې کوم دی د دې د امپورټنس پته وه او ماته فیل کېږي چې دې مخکې ضرورت شته دی. طبیعت د څنګه دی؟ الحمدلله. څه د نوم څه دی؟ جواد احمد. جواد بھائی دا کوم ځای زه د انځري کلی یم جی. دا کوم ځای کې دی مخکې دی؟ دا د علاقه خوړه کې علاقه نظامپور چې دی دې کې یو کلی دی انځري نومې دی جی. دا راته وایي چې ماشاءالله ستا خو ارادې هم ډېر ښکلي دي او سویم کې سبق وي جی زه بی اے کوم بی اے کې لګیا جی جی. څه ارمان دې څه دی دې معاشرې ته به څه میسج ورکوي؟ بس معاشره خو چې دا جی الحمدلله زه به خپل هم لګیا یم بی اے کوم او معاشرې ته به دا میسج ورکړم چې نن سبا تعلیم نه بغیر هېڅ نشته دی. دا میسج ورکړم چې تعلیم چې کوم دا نن سبا هر ځای کې فایده ورکوي او تعلیم ضروري ده انسان ته چې تعلیم چا نه وي کړی نو هغه انسان نیمګړی وي او تعلیم چې کوم دا لکه مخکې هم ډېر پکاري نه جی خان کوهي پکې خان کوهي کې خو موږ ولاړ یو که نه دغه دی که نه څومره سبق دی ویلی دی؟ زه اف ایس سی مې کلیر کړی ده اوس فرست ایئر چې دی نو فرست سیمسټر مې دی دلته ډي آی ټي کې. سم میسج ورکوي په دې معاشرې ته؟ بس معاشرې ته دا میسج ورکوو چې هر ماشوم ته تعلیم پکار دی. ډېره مننه دوراني صاحب تاسو راتنې موږ ته ټیم راکونې ستاسو سټوډنټس هم خبرې په دې باندې وکړې او زه په دې باندې دا وایم چې تعلیم نه بغیر یوې معاشرې کې مو انسان مخکې ترقي نشي کولی. که ترقي کوي نو هغه هر حوالې سره که هغه معاشي ترقي ده که هغه د موږ که صحت حوالې سره دی که هغه د موږ روزګار دی که هغه د موږ نور څومره معاملات هم دي که هغه د موږ ایون چې زه خبره وکړم که هغه مو دیني معاملات دي. قدرمنو جی پروګرام به راټولم ماشاءالله نن چې څنګه تاسو ته ما وویل که نن زموږ جی په دې خاص نظامپور کې جی په دې خان کوهي کې نن زموږ جی یو ټاپک و هغه جی په تعلیم په حواله باندې که تعلیم په حواله باندې که زموږ په دې معاشره کې جی تعلیم څه شی دی. سټوډنټس ماشاءالله جی ډېر خسته خبرې کوي او دې نه علاوه جی رفیق خټک صاحب ماشاءالله چې کوم د دې کالج پرنسپل دی هغه جی ډېر خسته خبرې وکړي. ما چې څنګه سټارټ کې خبره جي وکړه زموږ په دې نوخار کې که تاسو ګورئ درې تحصیله جي درې تحصیله کې جی تاسو وګورئ بیا زموږ ډېرې داسې محلې دي چې هغوی تعلیم نه پېژني خو بهرحال نن چې کوم زموږ پرنسپل صاحب او د سټوډنټس زموږ د معاشرې ته کوم د تعلیم لپاره یو میسج ورکړو نو دوی دغه وی چې یاره تعلیم ډېر ښه شی دی او ډېر سټوډنټس پکې دا هم وایي یاره څوک وایي زه ډاکټر جوړېږم څوک وایي زه پایلټ جوړېږم. موږ داسې په ګلونو باندې جي موږ فخر کوو. دا ویډیو جي تاسو زیات نه زیات تاسو شیر کړئ زیات نه زیات تاسو لایک کړئ او انشاءالله راځو به دوباره هم تاسو سره به خبرې به کوو.